أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء سلورم سپارہ آیات نمبر 19 یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل حلال ندی لکم ستاسو دپارا ان ترثوا النساء دا جتاسو وارثان شي د خزو کرهن په زور سره په زبردستی سره سرګې د جاهلیت په زمانه کې مونږ ویلو چې خزې به د میراث نه ایستلې میراث کې به خزو ته حصہ نه ورکوله او صرف هغه کسانو ته به حصہ ورکوله چې کم کسان به د جنگ قابلو نارینه بو چې کم ماشومانان الکان بو هغې ته به هم په میراث کې حصہ نه میلاوېدل خو خزو سره به خصوصا ډیر زیات ظلمونه کېدل جانی ظلمونه به سره کېدل او مالی ظلمونه به سره کېدل نو د جاهلیت په زمانه کې به د خزو سره یو قسم ظلم دا کېدو چې د کمې ښځې خاوند به وفات شو ښځه به کونډه پاتې شوله نو د دې چې کوم وارثانو هغې وارثانو به دا ښځه بل ځای ته نکاح کولو دپاره نه پرېښودله یعنې ښځه به کونډه شوله دا کونډه به د خپلو وارثانو دی به ورته وي چې مونږ کې یو کس په نکاح واخله خو د وارثانو کې به د چا خوښه شوله نو په نکاح باندې به هغه ښځه واغسته او که نه د چا به خوښه نه شوله نو بل ځای کې به دغه خپله ښځه خپله وارثه دا به بل چاله په نکاح نه ورکوله اگر که ښځې به ډېر اصرار کوو بل څوک پرې خوښ ومو خو دی به بل ځای ته نکاح دپاره نه پرېښودل چې بل ځای کې به نکاح نه کوي بس د کور نه بار نه وځي اوس هم زموږ پښتنو کې دا رواج دی چې کله روندار کونډه شي نو لیورونه ورته وایي مونږ چې یو کس خوښ که په نکاح والا خو د کور نه بار نه وځي مونږ به نه شرمو دا اوس هم پښتانه ځان دپاره یو شرم او یو عار یو بېعزتي ګڼي چې زمونږ روندار و او بل چا سره نکاح وکړه د هغې د جاهلیت زمانې دا رواج چې کوم دی را روان دی د په هغې کې هم دا رواج و چې که به کونډه به شوه نو کونډه به وارثانو کې یو کس که د چا به ښه خوښه نو وا به یې اخېستله په نکاح باندې او که د چا به خوښه نه شوله نو خپل کور کې به یې ایساره کړې وه تنګوله به نو یا به دا ښځه به دغه کور کې مړه شوه د دې چې کوم مال به و مهر به هغه به د وارثانو ته پاتې شو او یا به دا ښځه تنګه شوه دوی ته به یې وي دا مال هم زما والی خو ما بل ځای کې نکاح ته پرېږده چې زه نکاح وکړم نو چې دوی به هغه مهر به یې هم واخېستو مال به یې هم واخېستو او چې بل ځای کې به یې نکاح وکړله نو چې هغه خاوند به ورله کوم مهر ورکړو نو هغه به یې هم واخېست دا یو ظلم شو دا د ظلم یو طریقه وه دویمه طریقه دا وه چې دا ښځه به یې په چا باندې خرڅه کړله څنګه چې وینځه به خرڅېدله غلامان به خرڅېدل دقسې به دوی دغه کونډه ښځه په چا باندې خرڅه کړله پیسې به یې ځان نه واخېستې نو الله رب العزت د هغې نه منع وکړله الله وفرمایل چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل حلال ندي لکم ستاسو دپاره ان ترثوا النساء دا چې تاسو وارثان شئ د ښځو د کونډو ښځو کرهن په زور سره په زور سره به دا د دې وارثان نه جوړېږي بلکې دوی به دغه ښځه چې کوم دی خپلو وارثانو په وراثت کې تقسیموله چې دا زما په میراث کې چې کوم دی ورسېدل داسې به یې ګڼل لکه څنګه به چې مال تقسیمېدو دقه شان به سړي هغه ښځه هم یو کس واخېستل نو الله د هغې رد وکړو او وروستو پسې الله فرمایي چې ولا تعذلوهن او تاسو مه منع کوئ دې ښځو لره د نکاح نه د څه دپاره لتذهبوا دپاره دې چې تاسو واخلئ
ببعض بعض ما هغه مالونه هغه مہرونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي د ښځو ته. الله وی د دې لپاره دا ښځه مو ایساره وای مو منع کوئ د نکانه چې دا مجبوره شي او دې لږ تاسو کم مخر یا تاسو رور کم مخر ورکړي دی هغه تاسو ته واپس پرېږدي. په دې باندې دا مو ایساره وای دا مو مجبوره کوئ. د دې رد الله پاک وکړو چې ولا تعذلوهن او تاسو مو منع کوئ د ښځو لره د نکانه لتذهبوا د پاره دې چې تاسو واخلئ ببعض بعض ما هغه مالونه ببعض بعض ما هغه مالونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي د ښځو ته. کو د مہر په تور خو ورکړي دي کو هدیه او تحفه خو ولا ورکړي دي خو چې دا ښځه مالک جوړه شوې ده نو اوس ته د ښځې نه دا مہر دی دا هم د دې مالک ده او کو تاسو له چې هدیه او تحفه ورکړي ده نو دغه هم د دې مالک ده تاسو د دې نه ده واپس نشئ اغستلی. دا دوره مجبوره گئی چې هغه تاسو ته تحفه هم پرېږدي هدیه هم پرېږدي مہر هم پرېږدي دا هر سواله خو د الله دپاره ما معاف کړه چې زه بل ځای کې خاوند وکړم. نو الله وی ولا تعذلوهن او تاسو مو منع کوئ د ښځو لره لتذهبوا دپاره دې چې تاسو واخلئ ببعض بعض ما هغه مالونه هغه مہرونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي د ښځو ته الا مگر په یو صورت کې ایاتینا دا چې وکړي دا ښځې بفاحشة بدکاری مبینة ښکاره او په یو صورت کې د خاوند دغه مہر اغستلی شي یا چې دله مہر مقرر شوی دی د ښځې خو د خاوند نه دی ورکړی نو په یو صورت کې به د خاوند په د ښځه باندې مہر معاف کولی شي. اوس بفاحشة مبینة په ښکاره بدکاری سره نو بعضې مفسرینو د فاحشه نه مراد زنا اغستې ده چې دې نه مراد زنا ده چې یوه ښځه بدکاری وکړي نو دا په ابتدای اسلام کې دا حکم و چې بدکاری به وکړه نو په کور کې به ایثاره کړله او د دې به چې کوم مہر د خاوند به له مقرر کړه هغه به د خاوند واپس اغستی شو د هغې بدله کې به له طلاق ورکړو. خو بیا وروستو دا حکم منسوخ شوی دی په کوړو باندې او په سنګسارولو په رجم باندې. تاسو ما ویلي چې لومبې به دا وه چې کومه ښځې به ګناه وکړه هغه په کور کې ایثاره وه او دې خاوند چې به له طلاق ورکو نو مہر به یې ترې واغستو دې ښځې له به چې کوم مہر ورکړی هغه به یې ترې واغستو یا به یې پیسې واغستې طلاق به یې ورکړو. خو دا حکم بیا منسوخ شوی دی په کوړو سره او چې شادي شده وي نو د هغې دپاره رجم دی په رجم سره په کاڼو به یې ولې مړکی دی په دې سره دا حکم منسوخ شوی دی. او بعضې مفسرین وایي چې د بفاحشة مبینة نه مراد بدکلامي ده چې دا ښځه بدخویه وي دا د خپل خاوند سره ضد کوي ژبه کوي بدکلامي کوي بدخویي کوي نو د دې بفاحشة مبینة نه مراد ښکاره بدکاری نه مراد دا دی چې دا ښکاره خاوند سره ضد کوي حد درمي ور سره کوي بد کلامي ور سره کوي بد اخلاقی ور سره کوي د خاوند سره خاوند تنګړي وي نو په دې صورت کې بیا دا خاوند او دې ته طلاق ورکړي دا خاوني اشاره کوي چې تر هغه پورې طلاق نه درکوم تاسو ډېر تنګړې ما جبر سره کوي ما اوچ پوجا تنګې بیزه تکې می نو دا خاوند بیا د دې خزي سره د دې خزي نه دا مہر اغستل شي د طلاق په بدله کې دې چې کوم مہر مقرر کړل 15 تولې دي 2 تولې دي 3 تولې دي دا به خاوند والی خاوند بودوج طرف سے طلاق در کوم هماره ما ته دا مہر معاف کړي یا به مال د خپل مہر تعالی چې ما کم درکړي دي دا مال واپس راکې نه به خاوند والی دی بوله طلاق ورګي دا صورت پکې جایز دي ته په اسلام په شریعت کې خلع ویل شي خلع غې ته ویل شي چې خزه طلاق غواړي او خاوند ولا طلاق نه ورګي نو خزه ورته وی زړه در مہر پاتې د هماله پدې په بدله کې طلاق راک یا تعالی به زد مہر عمر پیسې درکما امام سی پنځ باندې د مہر نه سیوا پیسې باندې مقرري د مہر نه سیوا د مہر عمر او د مہر نه کم مقررول شي زه به دوره پیسې درکم یا تا ته د مہر معاف کم خو مال طلاق راک دې ته خلع ویل شي نو خلع کې دا صورت کو دا طلاق د واقعیا کېدل او د خزي او د خاوند دا نه جوړېدل د یو بل سره دا خبره طلاق ته رسیدل دا د خزي د طرف نه وي نو بیا سړی ګناهګار نه دی چې دی ورته وایي چې مال دا مہر واپس راکړه طالب زه دې بدله کې طلاق درکړم خو کنه خاوند د دې دپاره تنګوي لکه څنګه چې زموږ عام طور دلته هم دا رواج دی چې ښځې له طلاق ورکوي نو عدالت کې دی وي دلته کې ښځه تنګوي وښیي د دې دپاره چې دا ښځه ما نه طلاق وغواړي نو چې عدالت ته لاړ شي نو جج صاحب ته وایي جج صاحب زه ښځه ګورې پرېږده ما نه زه یې ساتمه څه مطلب چې دا ښځه خو مجبوره شوې ده چې دا ما نه په عدالت کې طلاق وغواړي نو په عدالت کې هم دا قانون دی چې په خلع کې بیا د ښځې مہر نه رسي دا مہر به خاوند ته حواله کېږي که دې خاوند ورکړي وي نو واپس به یې وله ورکړي او که نه یې ورکړي نو خاوند ته به یې معاف کړي نو که دا
طلاق ته د خبره رسیدل خبره روانېدل د ښځې د طرف نه وي، یعنې ښځه بد کلامه وي، ښځه بدخوی وي، ګناه د ښځې وي، نو بیا خو د خاوند د طلاقو په بدله کې مهر اخیستلی شي. او که نه دا ګناه د خاوند د طرف نه وي، خاوند یې تنګ وي، د خاوند خوښه نه وي او دې تنګي د دې لپاره چې دا ما نه طلاق وغواړي، نو په دې صورت کې به بیا د مهر نشي اخیستلی. کو دې دا مهر علي نو دا ظلم کوي، دا جبر کوي، په دې باندې به الله پاک رانیسي. نو دلته کې الا ان یاتینا دا چې اوږي بفاحشه مبینه ښکاره بدکاري، یعنې ښکاره بدکاري مراد چې دا د خاوند سره بدکلامي کې ګناه د ښځې د طرف نه، نو بیا په دې صورت کې دې له چې کوم مهر ورکړی دی خاوند ته اخیستلی شي. او که نه ګناه د سړي د طرف دی، د سړي خوښه نه وي، نو بیا سړی د دې نه مهر واپس نشي اخیستلی. او چې د دې لپاره یې تنګي چې دا ما نه طلاق وغواړي، نو شرع ته خو خبره جوړه شوله، خو عند الله د الله په نسبت باندې د سړی ګناهګار دی، ځکه چې دا ګناه د سړي د طرف نه دی، د ښځې طرف نه ګناه نه دی. نه الا د یو صورت ته مستثنا کړی دی چې په دې صورت کې دا سړی د ښځې مال اخیستلی شي، خو نور صورتونو کې نشي اخیستلی. الا مگر ایاتینا دا چې وکړي دا ښځې بفاحشه مبینه ښکاره بدکاري. وعاشروهن او الله حکم کوي وعاشروهن تاسو ژوند تېروئ د ښځو سره بالمعروف په ښه طریقه، د دستور مطابق ورسره ژوند تېروئ. د دې ښځې نان نفقه، کپړه، جامه، د ډاکټر دوی دا ټول په دې خاوند باندې، دا به خاوند کوي، ښځه باندې نشته دی. د ماشومانانو کپړې او جامې دا ټول په دې سړي باندې دي، پلار باندې دي. نو الله فرمایي چې تاسو دې سره ښکلی ژوند تېروئ، ځکه دا ښځه د ګسې پختۍ نه پیدا ده، دې سره به درمیانه غوندې چلېږي، نه به ورسره ډېر سختېږي او نه به ورسره ډېر نرمېږي، درمیانه غوندې به ورسره چلېږي ښځې سره. او که ته وایې چې زه دا ښځه سمومه، نو دا نه سمېږي، کږه پختۍ کږی که نه، دا نیغېږي نه په یو ځای باندې، نو بلکل به بې فکره کېږي هم نه، که بې فکره شوې ته نو دا ښه کږېږي. او که نه په یو ځای نیغول وغواړې، نو ماته به یې کې خبره به طلاق ته ورسي. دوی سره په ښکلې طریقې سره ژوند تېروي. د دې وجې نه ګوره په بعضو صورتونو کې ښځې د دروغ ویل هم جایز دي. ستا وس نشته دی، ښځه وي ماله جوړه راوړه او جامه راوړه، ته یې دې حد ته رسولې چې تنګ کړی، نو ته چې راځې نو دا ورته ویلی شي چې یاره دکان بند و، دکان دې کوله وي. او بعضو ځایونو کې دروغ ویل چې کوم دی مباح دي، الله دې په دغې باندې نه رانیسي. یو پکې ښځه هم ده، نو دا د ګسې پختۍ نه پیدا دي، سره په درمیانه غونډه کې ژوند دی. نو الله فرمایي وعاشروهن تاسو ژوند تېروئ د ښځو سره بالمعروف په ښه طریقه د دستور مطابق. فإن کرهتموهن بیا کو چېرې تاسو نه خوښوئ هغوی، یعنې کو یوه ښځه ستاسو خوښه نه وي، د هغې شکل او صورت ستاسو خوښه نه وي، نو طلاق ته ډایرکټ خبره مه رسوه، الله وي ګزاره ورسره کوه. ستا خوښه نه ده، مور او پلار درله کړې ده، نو داسې نه ده چې بس ته چې کوم دی هغه وښې او ټکی بې وجې تنګی، داسې مه کوه، ګزاره ورسره کوه، دا به د الله نه مقرر وه. فإن کرهتموهن کو چېرې تاسو نه خوښوئ هغې ښځو لره، فعسا نو څه لرې خبره نه ده ان تکرهو چې نه خوښوئ، ان تکرهو ده چې تاسو نه خوښوئ شیئ یو څیز، ویجعل الله او وګرځي الله پاک فیه په هغه څیز کې خیرا کثیره ډېر خیر ستاسو دپاره. مثال په طور د دې شکل صورت ستا خوښه نه دی، خو ګوره د الله نه مقرره وه، ستا په نکاح کې راغلې ده، نو دا تنګوم او طلاق ولم ورکوه بغیر د اشد ضرورت نه. ځکه چې بعضې وخت کې انسان ته یو څیز کې شر په نظر باندې راځي، هغې کې پټ الله رب العزت خیر د ده لپاره ایښي. نو د دې شکل صورت خو ستا خوښه نه دی، خو په دې باندې صبر وکړه، کیدای شي الله پاک جل شانه ستا نه داسې اولاد د دې ښځې نه پیدا کړي چې هغه ستا لپاره د خیر سبب وګرځي. نو ټیک ته چې ستا خو دا ښځه خوښه نه ده، خو په دې کې پټ په الله ستا لپاره خیر ایښي، ځکه چې دا فیصلې خو په اسمانونو باندې شوي دي، ستا او د دې نکاح چې کوم دی الله پاک مقرر کړی وه، نو دې کې ستا دپاره خیر دی. بعضې وختونو کې انسان ته یو وزیرو باچا به ورته وایي چې بادشاه به څه کار کوو، نو وزیر به دې بادشاه دې کې به یې خیري. یو پیر د بادشاه لاس غوڅ شو، نو چې لاس یې غوڅ شو، نو وزیر ورته وایي بادشاه ورته وایي وزیر وي لاس مې غوڅ شو، هغه وزیر ورته وایي بادشاه دې کې به یې خیري. نو بادشاه غوسه شو، پخواني بادشاهان به کمه کلو غوسه شو، وزیر حکم یې وکړو د وزیر جیل ته کوي. نو وزیر چې کله جیل ته کو، وزیر بادشاه دې کې به یې خیري. نو وزیر جیل ته کو، بادشاه ښکار دپاره بهر ووتو، نو اوسه یا یو ښکار ته مخکې او دې ورپسې، نو پخواني بادشاهانو زدیانو، نو دې زد هغه څه چې زه به دا ښکار رسوم، خامخا به یې رسوم، دا بس یې اس ور خلاص کړی دی، او د هغه وخت مناسب چې غشي و لینده او په هغې باندې ګزارونه کوي، ښکار ته خطا کېږي،
اخره کې دې د خپل بادشاهۍ نه عمر وړي ځکه په خوا به دسي لکه څنګه چې زمونږ د سټیټ د والی سوات ته بونیر او شنګلاو دغه یو څو ضلعې وي پکې نو دغه شان وړې وړې بادشاهۍ به وي نو دې دغه خپلې بادشاهۍ نه بهر ووتو او په یو ځنګل باندې ورغی چې په ځنګل باندې ورغی نو هلته کې سړي خوارو او د هغې څه خپل ترتیب او خپل دین و نو بس دې نیولې دی بادشاه وی لکه ښکلې ښکار او د دې سړي خوارو د قربانۍ سیزن جو بادشاه یې نیولې دی وی ښکلې څاروي خو مونږ یو ځان سره یې بولې دی یاره وي داسې کار کوو چې خپل مشر ته یې ښیو چې د باندې قرباني کېږي او که نه کېږي نو چې بادشاه یې بولې دی او مشر ورته کته بره کتلي دي هغه وي دي خو ټیک دي خو اخره کې چې کله د لاس ته خیال شوی دی نه کوي د خو لاس غوس شوی دی دغه خو غیب دی په د باندې قرباني نه کېږي دی پرېږدی بس بادشاه چې کوم دی را پرېښی دی بادشاه ډېر خوشحاله شوی دی ګورئ وزیر خو ما ته وي چې په دې کې به اخیر ما په دې وجه جیل ته خو زه هم د دې وزیر نه تپوس کوم چې زما خو په دې لاس غوسېدو کې خیر و خو ته چې کله ما جیل ته ور دننه کولې نو تا ما ته وي چې دې کې به م خیر و چې ستا په دې جیل کې کم خیر و نو راغی نو وزیر یې راوکاږه وزیر وي زما خو په لاس کې خیر و زه خو الله پاک د سړي خورو نه بچ کړم خو دا راته ووایه چې ستا په دې جیل کې کم خیر و نو هغه بادشاه زما نیکه ستا د نیکه سره وزیر و او ستا د نیکه وفادار و چې چېرته به ستا نیکه تلو نو زما نیکه به ورسره تلو زما پلار ستا د پلار وفادار و چې چېرته به هغه تلو نو زما پلار به ورسره تلو او زه ستا وفادار وم نو ته چې په ښکار پسې تلې نو زه به پسې خامخا درتلم نو ستا خو لاس غوس نو ته خو به د هغې نه بچ شوي زما خو لاس غوس نه و که نه نو که زه جیل ته شوی نه وي نو زه به یې قرباني کړې زما پکې دا خیر نو د الله رب العزت په هر کار کې د انسان دپاره خیر خو بعضې وخت تاسو به په خپله باندې هم کتلي مشاهده کې به ستاسو هم راغلي بعضې وخت کې سړی یو کار په سړي باندې یو سخت راشي یو کار راشي او دی هغه ډېر بد ګڼي چې دا خو ډېر بد وشو پټ پای کې الله رب العزت د ده لپاره خیر نو دلته هم الله فرمایي کو په دې ښځه ظاهري طور ستاسو خوښه نه وي او دې کې پټ الله رب العزت کې دي چې ستاسو لپاره خیر ایښي د دې نه داسې اولاد الله پیدا کړي چې هغه د امت لپاره د رهنمایۍ او د اصلاح سبب وګرځي هغه د ملک لپاره چې کوم دی ستا د معاش لپاره چې کوم دی د ښه کېدو سبب او ذریعه وګرځي نو الله وي په دې باندې صبر کوئ فإن کرهتموهن او چې تاسو نه خوښوي ستاسو نه خوښوئ هغوی لره فعسا نو څه لرې نه ده ان تکرهو دا چې تاسو نه خوښوئ شیئا یو څیز ویجعل الله او وګرځي الله پاک فیه په هغه څیز کې خیرا کثیرا ډېر خیر ستاسو دپاره ستاسو دپاره پکې الله ډېر خیر وګرځي وإن أردتم استبدال دې کې بل حکم بیاني وإن أردتم کو چېرې تاسو غواړئ استبدال بدلول زوجن د ښځې مکان زوجن په ځای د بلې ښځې وآتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن دې ښځو کې یوې ته قنطارا ډېر مال دې کې دا حکم بیانېږي چې مثال په طور د سړي یوه ښځه ده یا دوه ښځې دي او دی وایي چې یاره دا یوه ښځه مې خوښه نه دا پرېږدمه دا ښځه پرېږدم خو دا ښځه تنګوم دا ډایرکټ نه پرېږدمه دا ښځه تنګومه را تنګومه وخم به چې دا ښځه مجبوره شي او په خپله زمانه طلاق وغواړي تاسو ته خو ما ووایو چې ښځه طلاق غواړي نو دې ته بیا خوله ویلی شي نو دې دا خپله ښځه تنګوي را تنګوي او د زړه کې دا خبره سوچ کړي چې یاره دا تنګوم را تنګوم دا ښځه به نن طلاق وغواړي نو دې له چې ما کوم مهر ورکړی دا به دې واپس واخلم او په دې به ځان له بله ښځه وکړم نو الله فرمایي که تاسو له ډېر مال ورکړي وي خو چې ښځه پرېږدی نو تنګوی یې مو بس پرېږدی او دا مال ورسره ورکړئ دا مال به دې واپس نه اخلئ دې کې دا حکم الله پاک بیاني چې وإن أردتم که چېرې تاسو غواړئ استبدال بدلول زوجن د یوې ښځې مکان زوجن په ځای د بلې ښځې تاسو د یوه ښځه پرېږدی او بله ښځه کوئ وآتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن یو ته د دې ښځو نه قنطارا ډېر مال خو له ورکړي مهر دې ولم ورکړي هدیه تحفې دې ولم ورکړي ډېر مال یې د دې ښځې سره نو فلا تأخذو تاسو ما اخلئ منه د هغې مال نه شیئا څه څیز هم تاسو د دې ښځې د مال نه هېڅ څیز مه اخلئ ډېر مال تاسو له ورکړي حضرت عمر رضی الله عنه یو ځای کې تقریر کو خطبه ورکوله نو پای کې دا خبره وکړه وی خلکو مهرونه کم مقرر وای د خپل لونو او د بیبیانو لپاره وی ځکه کو چې دا ډېر مهر ښه شی وي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپل لونو د خپل بیبیانو لپاره ډېر مهر مقرر کړو حالانکه نبی علیه السلام د خپل لونو او د خپل بیبیانو لپاره کم مهر مقرر کړی دی لہذا تاسو کم مهر مقرر وای چې حضرت عمر رضی الله عنه تقریر خلاص کو یو بوډا ښځه مخې پټ کړی او راپاسېده وی مهلا یا عمر اے عمر ودرېږه حضرت عمر رضی الله عنه چې کله مخامخ شو ودرېدو نو دا بوډۍ ورته وی عمره
رضی الله عنه وستا اومنو کو د خدای اومن. نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل وی ابای د الله اومنه زما اومنه وی څنګه د الله اومنو وی توای چې مخرونه کم مقرر وای او الله رب العزت فرمای چې واتیتم احداهن قنطارا او چې تاسو ورکړی وی یو خزه ته ډیر مال نو الله موږ له ډیر مال راکړي او ته چې کم دی هغه مال زموږ نه کمای الله موږ له ډیر مہر مقرر او ترانه مہر کمای نو ستومنو کو د الله ومن. حضرت عمر رضی الله عنه وی الله پاک هغه قوم نه تباہ کوي هغه قوم نه بربادي په کوم قوم بوډېګانو ته چې دې مسلو پته وي دا مسلې وته معلومي. نو الله فرمایي چې کو تاسو یې وخت ډیر مال ورکړی وي نو فلا تاخذوا نو تاسو ماخله منه دا مال نشه ان سسی ای شیسته ماخله بس دا ولا ورکه طلاق ولا ورکه دا غي چې کوم مہر دی او دا غي چې کوم مال دی دا ټول وسره ورکه دینه مال اتاخذونه تا آیا تاسو اخله اتاخذونه آیا تاسو اخله هغه مال بهتانن په تهمت لګولو سره و اثم مبینا او بخکاره ګنا سره. په صورتونو کې بدی د شیو کو چې کوم خزه ته د طلاق غرض او چې دا زپرې د ما بل خزه وکما نو دیو په خزه باندې تهمت ولګاو. تاسو ته موږ په ابتدای اسلام کې دا حکم چې په کوم خزه باندې بدغه شان دي مثال گواهان قائم شون هغه په کور کې بیا اشاره شوله تر هغه پورې تر څو بدله مرګ نو راغلی او دویم دا چې د خاون بده مال بیا اغستې شو نو الله نو دی به شکارو کو چې دی به خزه مال تغلو او طلاق په نو ورکو نو په دې باندې به تهمت ولګو د زنا د بدکارای تهمت په ولګي نو د بو استاد طلاق در کوم تاسو خزه کوم نه نو مال او مہر به واپس اغست. نو الله فرمایي تاسو باغی باندې تهمت لګوي حالانکه دا لوی ګناه کوي د شي مکو تهمت په خزه باندې ملګوي تاسو نه د خو بل خزه کول غواړي نو دا خزه په طریقې سره پرې طلاق ولا ورګي او د دې چې کم مال دی او کم مہر دی دا ور سره ورګي. اتاخذونه آیا تاسو اخله اغمال بهتانن په تهمت لګولو سره و اثم مبین او پخکاره ګنا سره وکيف تاخذونه او تاسو به څنګه اخله اغمال وقد افضوا حال دا چې رسیدلی دي بعضکم بعض لتاسنا الى بعض بعضتا تاسو به دا مال څنګه اخله دا مہر چې مقرر دی دا خو د بزعی بدل لی بزعه دا خو د خزی د شرمګاه بدل لی دا کوم مہر چې مقرر دی خو د خزی د شرمګاه بدل دی نو الله وی تاسو دواړه یو بل ته رسیدلی یې کورواله مو کړی دی یو بل نبی حجاب شوی د خزی او د خاون د یو بل نه پرده ماته شوی دا نو دا مہر خو دغه بزعی او د کوروالی او د شرمګاه په بدل کې دی نو ستا خو دغه خزی ستانه پرده ماته شوی دا چې پرده ماته شوی ده نو د خزي مہر کیږي دا مہر ته واپس نشي اغست مہر ته واپس نشي اغست کوم خزه چې واده شي او د یو بل سره شپه تیره کې د خزي بیا پوره مہر رسي او چې شپه نی تیره غړي طلاق واقعیا شي وې دي نو به نیم مہر رسي. نو دلته الله فرمایي چې وکيف تاخذونه او تاسو څنګه اخلي هغه مال وقد افضوا او حال دا دي چې رسیدلی دي بعضکم بعض لتاسنا الى بعض بعضتا یعنی بعضو ته رسیدلی دي یو بل سره کورواله کړي دي یو بل نه پرده ماته شوی د څنګه دي دا مال اخلي دا مال خود دک بدلو او هغه تاسو یو بل سره کړی دي واخذنا او هغوی اغست دي خزو واخذنا او هغه اغست نه دي خزو اغست منکم نتاسنا میثاقا غلیظا په خوا د تاسو نکاح کی سوی پلان کې چې د پلان کې زوی دی یا پلان کې چې د پلان کې لور ده په عوض د دوره تولو سرو زرو په نکاح شرعي محمدي په حضور د دې ټولو گواهانو د پاره د ګلبدین تا قبول کړي دا هغه یو ما قبول کړي دا تا ور کړي دا هغه یو ما ور کړي تا قبول کړي ما قبول کړي نو دا واده ده کنه نو دا په خو واده تاسو نه اغست ده په دې مہر په بدله کې د دوره مہر په بدله کې تا پلان کې ور کړي دا ابلوی ما قبول کړي دا د دوره مہر په بدله کې استاد نه خدا وعده غسته ده نو بیا څنګه تاسو د دې هغه مہرونه اخلي وكيف تاخذونه او تاسو څنګه اخلي هغه مالونه هغه مہرونه وقد افضوا او حال دا چې رسیدلی دي بعضکم بعض لتاسنا الى بعض بعضتا واخذنا او دی خذو اغست د منکم لتاسنا میثاقا غلیظ وا پخوا دا کلک واده تاسو د نکاح په وخت اغست ده نو دا مہر لحاظ تاسو د خذو نشي اغستلی چې کوم مہر مقرر دي چې طلاق ولا ورکوي نو مہر ولا ورکوي طلاق ولا ورکوي دغه مہر ته باندې مو جوړوي چې دا تنګ کې تاسو نه طلاق واخلي.
یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل حلال ندی لکم تاسو د پاره ان ترثوا النساء دا چې تاسو وارثان شئ د خود دی خزو کرهن په زور سره ولا تعذلوهن او تاسو ممنه کوي دی خزو لرا لتذهبوا د پاره دی چې تاسو واخلئ ببعض بعض ما هغه مهرونه هغه مالونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دی خزو ته الا مگر ایاتینا دا چې اوکی دا خزی بفاحشتن بدکاری مبینت خکارا بدکاری اوکی خکارا فحاشی اوکی وعاشروهن تاسو ژوند تیروئ دی خزو سره بالمعروف په ښه طریقه باندې فان کرهتموهن بیا کو چېرې تاسو نه خوښوئ هغوی لره دی خزو لره فعسا نو څه لرې نه ده ان تکرهو دا چې تاسو یو څیز نه خوښوئ ان تکرهو دا چې تاسو نه خوښوئ شیئا یو څیز ويجعل الله او اگرزی الله پاک فيه پاغسیس کې خیرا کثیرا ډیر خیر تاسو د پاره وان اردتم خو چېرې تاسو اراده لرئ استبدال بدلول زوجن د خزي مکان زوجن په ځای د بلې خزي وآتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن یو ته د دې خزونه قنطارا ډیر مال ولا تأخذوا تاسو ماخلی منه د هغې مال نه شیئا هیڅ څیز اتأخذونه آیا تاسو اخلی هغه مال بهتانا په تهمت لګولو سره و اثما مبین او په ښکاره ګناه سره وکیف تأخذونه تاسو به څنګه اخلی وکیف او څنګه تأخذونه تاسو وکیف تأخذونه او څنګه به تاسو اخلی هغه مال وقد افضى حال دا دی چې رسیدلی دي بعضکم بعض له تاسو نه الی بعض بعضو ته واخذنا وغوی اغست ده یعنی دی خزو اغست ده منکم له تاسو نه میثاقا غلیظا فخم او مضبوطه وعده یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل حلال ندی لکم تاسو د پاره ان ترثوا النساء چې تاسو وارثان شئ د خزو د دې خزو کرهن په زور سره ولا تعذلوهن او تاسو ممنه کوئ د خزو لره د نیکانه لتذهبوا د پاره دی چې تاسو واخلئ ببعض بعضی ما هغه مالونه هغه مهرونه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي د خزو ته الا مگر ایاتینا دا چې اوږي دا خزي بفاحشة مبینة ښکاره بدکاري وعاشروهن تاسو ژوند تیروئ د خزو سره بالمعروف په ښه طریقه فإن کرهتموهن بیا کو چېرې تاسو نه خوښوئ د ښځو لره فعسا نو څه لرې نه ده ان تکرهو دا چې تاسو نه خوښوئ شیئا یو څیز ویجعل الله اګرځي الله پاک فيه په هغه څیز کې خیرا کثیرا ډیر خیر وان اردتم کو چېرې تاسو غواړئ استبدالا بدلول زوجن د ښځې مکان زوجن په ځای د بلې ښځې وآتیتم او تاسو ورکړي وي احداهن یو ته د دې ښځو نه قنطارا ډیر مال فلا تأخذوا تاسو ماخلی منه د دې مال نه شیئا هیڅ څیز اتأخذونه آیا تاسو اخلی هغه مال بهتانا په تهمت لګولو سره و اثما مبین او په ښکاره ګناه سره وکیف تأخذونه او څنګه به تاسو اخلی دغه مال وقد افضى حال دا دی چې رسیدلی دي بعضکم بعضې له تاسو نه الی بعض بعضو ته واخذنا او هغوی اغستې دا منکم له تاسو نه میثاقا غلیظا پخه واده الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازشي زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله زمون دا درس په خپل دربار الهي قبول او منظور وګرځي الله خالص خپل رضا وګرځي اله العالمین څومره ملګري راغلي دي ټول د قرآن فهم او د قرآن فهم ټول ته راکړي اله العالمین مونږ ټول په قرآن مجید باندې صحیح او ټیک ټیک پوهه کړي اله العالمین مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي اله العالمین د قرآن مجید زمون د ژوند دستور جوړ کړي اله العالمین ټول ناراضي شي الله چې کله راضي شي بیا نه خفه مشي الله حاضر مجمع کو سوق بیماران وي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله کو کورونو کې بیماران وي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله دې حاضر مجمع کې سوق قرضدار الله د قرضونو نه خلاص کړي الله سوق پریشان حاله پریشانه ختم کړي الله سوق نه حق بندیوانی د بند نه آزاد کړي الہ العالمین دې حاضر مجمع کې د کوم ملګرو څومره مسلې الہ العالمین د ټول پزړونو باندې ته عالم او ته پوهه د ټول زړونو د ښکاره دي او د ټول په زړونو کې چې کم جایز ارمانونه دي الله ټول د خپل غیب خزانونه پوره کړي
الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.